بسم الله الرحمن الرحیم. اته خبرې وشولې. نهمه خبره سلسله د قسمونو. سیوطي صاحب په اتقان کې لیکلي دي 259 صفحه کې په دویم جلد کې افراد ابن قیم بالتصنیف په مجلد سماه التبیان د قسمونو باره کې حافظ ابن قیم صاحب یو کتاب مستقل لیکلی په یو جلد کې دا غي نومې تبیان لیکي. تبیان نومې ده په قسمونو کې په باره کې ذکر کړی او داغه په عنوان کې سیوطي صاحب په اتقان کې انه السابع والستون فی اقسام القرآن انه السابع والستون وش په اتمه خبره د قرآن قسمونه ذکر کیږي. الله قرآن شریف کې په درې چیزونو قسم خوړلی. بذاته یې په خپل ذات قسم خوړلی. تقریبا په ذات باندې الله قسم خوړلی دی په زینو کې قل ای وربی انه لحق دلته په ذات قسم خوړلی. وایا او زما د په خپل رب قسم دا باس بعد الموت حق دی. دا د یونس آیت دی. قل ای وربی انه لحق. دویم آیت سورة تغابن آیت دی. قل بلا وربی لتبعثن. دریم آیت کې الله فرمای فوربک لنسألنهم لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. دلته په خپل صفات پر رب باندې قسم خوړل الله پاک. بل آیت نمبر 4 فوربک لنسألنهم اجمعین سورة حجر آیت. بل آیت فلا وربک لا یؤمنون فلا دا سند الله زائد دی وربک اصلا برم می د قسم لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم سورة نساء آیت دی. بل آیت الله فرمای فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون سورة ذاریات نمبر آیت دی. بل آیت کې الله فرمای فلا اقسم برب المشارق والمغارب. زما د قسم په رب د مشرقونو او په رب د مغربونو باندې. دا وځه کې الله قسم خوړلی. چرته الله په خپل ذات قسم خوړلی، چرته په خپل فعل قسم خوړلی. والسماء وما بناها. دا ما مصدریه ده یا ما په معنا د من څه ده. والسماء ومن بناها. پسمان مې دې قسم پاغه ذات چې اسمان جوړ کړی دی. بیا په ذات قسم یا ما مصدریه ده. والسماء وبنائه. زما د قسم په اسمان باندې وبنائه او په جوړولو د اسمانو. او چرته قسم خوړلې په خپل مفعول باندې په خپل مخلوق باندې. والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا والتين والزيتون والسماء والطارق. الله په خپل مفعول قسم خوړلې. چرته په ذات قسم خوړلې، چرته په سیوطي صاحب لیکل چرته په خپل فعل قسم خوړلې، چرته په مفعول قسم خوړلې. والعصر ان الانسان لفی خسر. دلته اعتراض کیږي چې د الله قسم ته څه ضرورت ده. قسم خو خلک د تاکید د پاره کوي. سیوطي صاحب په اتقان کې لیکلي 259 صفحه کې دویم جلد چې ما معنی القسم منه تعالی. الله قسم ولې خوري؟ دې څه مطلب دی؟ ان کان لاجر المؤمن فهو مصدق ومجرد الاخبار. کدا قسم الله د مسلمان په نیبت خوري. قسم خلق منکر ته خوري. مسلمان خود الله د قدرتون نصر دی، منکر نه دی. مسلمان صرف اخبار د الله او هغه څه کوي، تصدیق کوي. وان کان لاجر الکافر فلا یفید. کدا قسم الله د کافر د پاره خوري نو فائدہ نه ور کوي. کافر قسم نه مانی، لږ قسم او ته خورم نه مانی. دې قسمونو کې فائدہ سره سیوطي صاحب دو جواب کړی دی. یو جواب ادا کړی چې قرآن نازل به لغت العرب. قرآن د عربو په لغت او د عربو په طریقه نازل شوی
ومن عادتهم القسم، دا عادت د عربیانو نه قسمي. عربیان چې څه کار کوي او څه خبره نو قسم خوري نو. دا یو جواب شو. ابو القاسم قشيري رحمه الله جواب ورکړي بأن الله ذكر القسم لكمال الحاجة وتأكيدها، لكمال الحجة وتأكيدها. الله قسم خوړلې د کمال له حجت او تاکید د حجت پر. وذلك أن الحكم يثبت باثنين يؤكد باثنين. حکم تفصیل بیانې کې او اثبات کې په دوه طریقو، اما بالشهادة او اما بالقسم. حکم چې څوک موقت کوي نو یا خو شهادت کوي، الله خپل وحدانیت فشهادت سم ثابت کړي، محکم کړي. شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه اولو العلم قائما بالقسط. الله یې گواهی کوم چې زه یو یم، زما فرشتي گواهی کوي چې الله یو دی، اولو العلم او عالمان گواهی کوي چې الله یو دی. عالمان دا شهادت شروع. او دا دویمه تاکید کړه په قسم سره. تاکید کله بشارت سکیږي کله په قسم سکیږي. الله قرآن شریف کې دا دواړه تاکید ذکر کړی دي. دی باندې یو بل اعتراض کیږي چې قسم الله خوړلې ده پستوري او په دارنګې په زيتون او په زيتون باندې، او د غیر الله د قسم نه هم نه راغلي. باندې قسم به غیر الله فقط اشرک راغلي. په غیر الله قسم وکړ شرک وکړو. الله په غیر الله څنګه قسم خوري؟ دا غي به تاسو جواب وکړي چې قسمونه څلور قسم دي. کله له تعظیم د پاره موږ د الله په نوم باندې قسم خورو، د الله د عظمت ته وجه. نو د الله د عظمت به خیال ساتي، نه هغه کار به نه کوي چې قسم یې وخوړو ما قسم خوړلې، او یا یې خامخا کوي ما په قسم خوړلې ده. یو قسم نه تعظیم د پاره، یو د استشهاد د پاره ده. سره پاره دا قسم د جواب قسم دلیل دا بیا وضاحت کو چې کوم شی باندې الله قسم خوړلې د جواب قسم صحیح دلیل. یو مثال درته کې ذکر کوم. والعصر ان الانسان لفی خسر. الله د انسان په عمر قسم خوړلې. د انسان په عمر دی قسمی، دا ټول انسانان تاوانیان دي. وسته انسان د عمر او تاوان سره مناسبت دی. یا بزرګوي معارف لیکلي زما ذهن ته مناسبت نه راته چې د انسان د عمر او د تاوان سره مناسبت. ای بازار ته لاړم، یو شړی واوره راوړې او خرڅي، یو معنا واوره واخلې ما را تاوان نه بچ کړي. وای زما ذهن ته مناسبت راغی چې اوه د انسان د عمر سرمایه ده. الله انسان لا اولم نعمرکم ما تذکر فيه من تذکر وجاءکم النذیر. عمر مې نو درکړې، شپته کال عمر مې نو درکړې، پدې کې تا عبرت حاصل نکو. د انسان سرمایه عمر دی، او دا عمر د واورې په شان ولي کیږي. سکی چړه د واورې ټرک راوړې ورته کینی نو ګټه وږي اور بټوله ولي شي. ها زمون دا عمر ولي کیږي. نو چې مونږه فکر وسوچو شپته او یا کالو په منځ کې د دې امت اکثر عمرونه نه شپته کاله کې هو 10 کاله پشپ کې تیر شو. دا 15 کاله په ماشوماله کې تیری، او زمونږ دا ماشومان خوشل کاله پسم نه باریخ کی چورانه وو کې ګیره به راغلی لکه دې ماشوم ته لکه د نصیحت وکوي. دا خو لا ماشوم دی نه پیږي، ګیره راغلی ولا ماشوم دی نمونځ کوي نه څه کوي لا ماشومانی. نو 15 کاله ماشوماله کې تیر کا بیا پاتې 10 کاله پشپ کې تیر شو. څو 10 کاله نیمه شپه ده او نیمه سره په خوب کې تیر شي. نو 10 یو لږه کا 15 بل 45 سال نو څو پاتې شو 15 پکې پاتې شو. 15 پکې کرکټو کې تیر شو. الله ته به وایي نو ګټه موکړه کتاوانه مو عظیم سرمایه الله راکړي چې عمر دی. نو دینه پیدا خستل پکار دي څه پکار دي کنه دا ور سرمایه به ځای شي. نو دا د انسان عمر د انسان نه تاوان سره دلیل دی. والعصر د انسان په عمر مې د قسمی چې ان الانسان لفی خسر. ټول انسانان تاوانیان دي. ښا لام د استغراق د پاره دي په دلیل د استثناء سره.
فسلورو سيزون عمر سکی قیمتي کیږي الا الذين امنوا چې ایمان یې راوړ خپل عقیده صحیح کړه نو بس دا ایمان به 24 غنټه نه تر مرګه پورې تعالی ثابت سړی ایمان راوړو د کفر کار نه کړي دا ایمان دایمي نه کیده سره ایمان دایمي نه کیده سړی ودی مسلمان دی چې ویخي مسلمان دی چې روړی خوري هر سکند په ایمان څخه قیمتي شو عمر یې ځای کېدو نه بس او دیم بچا قیمتي کی وعمل الصالحات نیک اعمال کوي ښا تاوان دلیل نه غواړي او سبب انسان تاوانی دی هغه الله اسباب نه دي ذکر کړی بس عمر دا کې نه وره د ولي بشي ختم بشي فلا بتاوانو کې د ګټه الله اسباب ذکر کړی وعمل الصالحات وتواصوا بالحق یو بل ترسي عقیده وصیت کوي امنو په خپل عقیده صحیح تواصوا بالحق د بل عقیده د اصلاح کوشش کوي وتواصوا بالصبر کې اعمال او اشاره صبر بتوات پدې ورته وصیت کوي چې نیک اعمال کوه پدې صبر وکړه د بل د عمل اصلاح کوي د بل د عمل اصلاح کوي پدې څلور سره عمر کېږي قیمت کېږي چې دا پکې نه کې بس تاوانی نو دا قسم د جواب قسم دلیل دا ول راضي خام الله په کوم شي قسم خوري نو هغه قسم منه دي چې تعظیم نه پاره ایسه تعظیم نه پاره نو الله چې قسمونه خوري دا د استشهاد د پاره دي سره پاره دي د استشهاد د پاره دي بل جواب دا وکي لا یسل ما يفعل وهم یسلون چې الله څخه کوي د الله نه څنګه څوک څه نشي کولای ته بوسو نشي کولای الله چې په کوم شي قسم خوړلې پاغه کې خیری کثیری صحیح پکې خیری کثیری پکې الله چې په کوم شي قسم خوړلې ادا جواب قسم صحیح دلیلی او الله چې په کوم شي قسم خوړلې هغه کې ډېر منفعتي دا لغه لیکلي مولانا اشرف علي سیب لیکلي هغه ملفوظات تشرف التفاسیر ورته وي نو قسم چې کوم ده مقصود په قسم ته توضیح د جواب قسمی او دویم غرض د قسم هغه عظمت د مقسم به دا مقسم به ډیر لوی چیز دی نو دی وجنه منافع ته په اشاره ای وتین و زیتون و تور سینین دا عظمت والا چیزونه دي تین کې بالا منافع دي زیتون کې تور سینا برکتی زیاده هذا البلد الامین مکه مکرمه ده منافع او دنیوي او اخروی سره لیشهدوا منافع لهم خلق منافع ته ځکیږي حاضری منافع او دنیوي او اخروی ته او یو جواب چې کم دی دا وکي اشرف التفاسیر لیکلی دي او دانګ عبد الحق دیلوی رحمه الله لیکلی دي کده کې مضاف محذوف رو باسي څه والمضاف محذوف عند جمهور المعتزله وعند علماء اهل السنه جمهور معتزله په او د علماء اهل سنت په نسبت پدې کې مضاف محذوف رو باسي تفسیر حقانی لیکلی سورہ اثر فضیل کې سیوطی سے په اتقان کې لیکلی 259 صفحه کې او دیم جلد کې داسې وایي ورب التين ورب الزيتون ورب العصر یا دا الله په ذات باندې قسم شو یا به کې مضاف رو باسي یا دا استشهاد لپاره دی دا د قسمونو مختصره چې کوم د وضاحت شلو چې قران کې الله قسمونه خوري د غیر الله د قسم نه خو مده راغلی دا قسم د جواب قسم دلیلی دا د استشهاد لپاره دی او د قسم چې بکم سي خوړل داغه منافع ته اشاره انسان دې کې ستاسو ډېر منافع دي اجا پکې مضاف رو باسي ورب زيتون ورب العصر لسما خبره طریق و تبیین علم الاصول فی القرآن طریقه د بیان د علم اصول د په قرآن کې څلور اصول ذکر کیږي وو سلسلو کې موي توحید ذکر کیږي د دعوی په ضمن کې رسالت ذکر کیږي صداقت القرآن ذکر کیږي قیامت ذکر کیږي دا څلور اصول امام غزالی صاحب چې مضامین د قرآن ذکر کړو یو په علم اصول دا څنګه قرآن کې بیانېږي دا توحید قرآن کې څنګه بیانېږي دا رسالت په کومه طریقې سره بیانېږي حقیقت د باس بعد الموت په کومه طریقې سره بیانېږي
صداقت القرآن په کومې طریقې سره بیانېږي؟ دا طریق و تبیین علم الاصول. نو داسې به ووایي چې په دعوت توحید یثبت بطرق خمسه، دعوت توحید قرآن شریف کې په 15 طریقو سره ځکه دا ثابتېږي. 15 طریقو سره. نمبر 1 تذکیر بعلاء الله دې سره، تذکیر بعلاء الله، الله خپل نعمتونه ذکر کی چې دا نعمتونه خو در باندې صرف ما کړی، د زما وحدانیت قبول کړه. دې نعمتونو کې خو ما سره څوک شریک نشته. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في يوم ثم استوى على العرش. الله اسمانونه پیدا کړی. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دعوت توحید. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه. دا تدلائل الله ذکر کړي. اول دعوت د یو کې درته ولګم. و اله دو داوی دی خو و الهکم اله واحد. د وحدانیت دعوت. ساسو معبود یو دی، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. الله رحمت والا دی. دو داویش. الله یو دی، الله رحمان او رحیم دی. الله ته دلایل ذکر کړي. نمبر 1 ان فی خلق السماوات لآیات لقوم یعقلون. اسم دی خبر را مخکې شوی. په دې هر یو کې د الله د قدرت ډېر نشانات او لآیاتین کې دا تنوین د عظمت او د کثرت لپاره کوي. نو د اسمان ته وګوره دې کې لآیات لقوم یعقلون. د الله د نعمتونو بشمیره په دې اسمان کې دی او د الله د وحدانیت دلایل دی پکې. والارض زمکې ته وګوره. واختلاف الليل اختلاف د شپې ته وګوره او د ورځې ته. دا د الله نعمت دی. قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الله کتر قیامت مې ورځ کړې شپه به در باندې چار اوستې وي، چارام دې پکې کړې. تر قیامت ورځ وي سړي بارام نه کولې. کتر قیامت مې شپه کړې وي، ورځ به در باندې چار اوستلې، کتاب کې کار کسب کولې. دا د الله نعمت دی او د الله د وحدانیت دلیل دی. نو دا فی خلق السماوات یو دلیل او نعمت شو. والارض دویم شو اختلاف د شپې او د ورځې. دریم شو واختلاف الليل والنهار. ان في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس. تابل نعمت شو. کشته کې پټونونو بحری جاز کې پټونونو مال کې دی یو ځای نه بل ځای ته وړي. ډوبې کې نه د الله د وحدانیت دلیل دی. تاسو پکې یو ځای نه بل ځای ته ځئ، د الله د رحمت دلیل دی. وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا بالارض بعد موتها. الله د اسمان نه اوبه رالیږي. دا د الله د وحدانیت دلیل دی او دا د الله د رحمت دلیل دی. کدا باران الله نه کول خلکو بس کوله. که روزانه باران وي نو به پښتنو نه بخې دیو، به پوره تکلیف وي. او کو هفته پس باران کې دی او الله فرمایلی وي کې ځان له ټانکې جوړې کې ځاپتی وبو پکې جمع کوي، به هم تکلیف. هر سړی و ټانکې جوړول او کو منګک پکې ورته دلې یا خو لچا وبم نه ور کولې. الله کله کې وبنا کا ما خو ځان له دفتې جمع کړي. الله دومره مهربان ذات ته چې د اسمان نو بنازلې او بیا په دې غرونو واورې کوي. ښا په دیوارو کې کې واورې کولې خلک په ګرځېده ښا کولې. دا چې غرونه د کال 12 میاشتې په واورې پر دي او الله پیفونه خواره کړي. سي خواره کړي هغه پیفونو کې د واورې د وبخ خوري. چرته د کویانو شکل کې راوځي، چرته د چینو شکل کې راوځي. دا د الله رحمت نه لري، د الله د وحدانیت دلیل نه دی. وبث فيها من كل دابه. الله په دې ځمکه هر قسم دابې خوري کړي. دا د الله نعمت هم دی، د وحدانیت دلیل هم دی. خرګاړی کې سامان واچو بل ځای لويس او شای سو کړل. وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. دا اخره او دا موخي تاسو سامان دا سکلی ته وړي چې مشقت نه بغیر وته نشي رسیدلې. خرګاړی کې واچول وړي او بس فيها من كل دابه.
نمبر 6 و تصریف الرياح اړول هواګانو ته انسان محتاج دی. هوا نه بغیر د انسان ژوندۍ نه تیریږي، سای بندي. دا د الله رحمت دی. سړی وبو کې سرخ کته کې هوا بند شي مري، دا پوزه ونیسه او دا خوله بند لګه چې هوا دننه بار نه دي سړی مري. والسحاب المسخر بین السماء والارض وریځې ته وګوره، الله مسخر کړی د ځمکې او اسمان په منځ کې. دا د الله د وحدانیت دلیل دی. پټنونو اوبه پکې هفته باران وریږي کته نه راغورځېږي، که دا اوبه په یو ځل راغورځېدلې وي بیا بس وي. نو دا د الله د رحمت او د وحدانیت الله ته دلیل ذکر کړي. نو دا تذکیر به الا الله سوته شروع، دا توحید ذکر کیږي په ضمن تذکیر به الا الله کی. دویم ذکر کیږي په ضمن تذکیر به ایام الله کی. فقط ذو رسولی فکیف کان نکیر. امخکینو متونو زما د رسولان علی السلام تکذیب او وحدانیت یې ونه من، زما انکار په څنګه وو. دا تذکیر به ایام الله دا هغه می حالات کړه، تاسو هم حالات. دریم نمبر توحید ذکر کیږي په ضمن تذکیر به ما بعد الموت کې. تذکیر ما بعد الموت، لقد كفر الذين قالوا ان الله لئن لم ينتهوا ما يقولون ولئن لم ينتهوا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. الله کړه د خپل خبرو نه من نه شروع زما ول درناک عذاب ورکم دی له ومسه کې درناک عذاب وو. توحید ذکر کیږي په ضمن تذکیر به ایام الله، په ضمن تذکیر به لا اله کې، په ضمن تذکیر به ایام الله کې. دریم په ضمن تذکیر به ما بعد الموت. نمبر 4 توحید ذکر کیږي په ضمن تردید د عقاید او باطلو کې. لکه دغه مثال شو، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد. الله په باطل عقیده ردو کو توحید ثابت. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى باطل عقیده الله رد کړل، د وحدانیت اثبات وکړو. نمبر 5 توحید ثابتي کې په ضمن واقعات د انبیاء علیهم السلام کې. د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کوي. وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما یو پیغمبر الاسلام هم نه دی لګلی مگر وحی ورته کوم چې زه یو یم، زما عبادت کوي. نو که الله واحد لا شریک له بالله نه وي، د انبیاء علیهم السلام اجماع باندې راتلې په توحید. په توحید د چا اجماع راغلی؟ د انبیاء علیهم السلام اجماع پې راغلی. هر پیغمبر الاسلام دعوت الی توحید ورکړي. دا په ضمن د انبیاء علیهم السلام واقعیت ذکر کوي. هر یو ورته دعوت ورکوي چې د یو الله څه وکړي، عبادت وکړي. فتقوا الله واتقون. دا توحید په 5 طریقو ثابتېږي. په ضمن تذکیر به لا اله کې، په ضمن تذکیر به ایام الله کې، په ضمن تذکیر به ما بعد الموت کې، او په ضمن د دلایل رد تردید د باطل او عقیدو کې، او په ضمن د واقعاتو د انبیاء علیهم السلام کې. دویم په اصولو کې هغه چې کوم د حقیقت د قرآن دی. دویم په اصول اربعو کې صداقت القرآن دی. دا ثابتېږي په 5 طریقو. صدام یو په ضمن د صداقت د رسول علیه السلام کې. رسالت ثابتېږي په ضمن د دعوه د رسالت ثابتېږي په 5 طریقو. صدا سی وایي دعوه رسالت اذن یثبت بطرق 5 په ضمن صداقت القرآن. قرآن رښتینی کتاب دی، لانهما متلازمان. مخکې مونږ ویلو چې رسالت او حقیقت د قرآن او دا لازم ملزوم دي. سری والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو. دا قرآن د الله کتاب دی، او چاته کې د الله کتاب نازل شوی هغه پیغمبري، لہذا جناب رسول الله اسلام پیغمبر دی. په ضمن د صداقت القرآن چې قرآن رښتینی کتاب دی د الله واحد، هغه چا چې نازلېږي هغه پیغمبري، نبی اسلام پیغمبر دی. دویم رسالت ثابتېږي په ضمن معجزات الرسول صلی الله علیه وسلم، په ضمن د معجزو د نبی اسلام. لکه الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد. نبی اسلام معجزه ذکر کی په لګي صد شپه کې د حرم شریف نه چرته بوت
بیت المقدس ته اسمانون ته بوته بیا راوسته شپه لا ختمه نه وه په لږه شپه کې بوت دا د نبی اسلام معجزه وه چا په لاس چې معجزه ښکاره چې هغه پیغمبري اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت ډیر نږدې شو سومۍ سیری شوه دا د نبی اسلام معجزه وه قرآن ذکر کړی کافرو په مکه کې د نبی اسلام نه مطالبه وکړه نبی علیه السلام الله ته سوال وکړو سومۍ دوه ځای شو په جبل قبیس باندې دا غر یې اوس د ځمکې سوار کړی دی ملکانانو کورونه کې دي دا په جبل قبیس په لمن کې دي په دې دپاره یو جومات و د مسجد د جبل ابي قبیس باندې هغه ته مسجد هلال وی څه به وته موږ د عوامو ته مسجد بلال وی دا مسجد هلال و په دا قدس په مې دوه دی شو لاندې جمعه جوړ شو او مسجد هلال نوم لوي شو دا په مې دوه دی شو دا د نبی علیہ السلام چې کوم د معجزه الرحمن علم القرآن دې یو معنا تفسیر کړی دا غالبا کشاف کړی الرحمن جعل القرآن علامه على رسالة رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو موږ دا معنا کو رحمان تعلیم د قرآن ورکړي یو معنا دا د رحمان دا قرآن د نبی اسلام د رسالت علامه ګرځولي چې نبی اسلام د الله پیغمبر نه وي دا قرآن معجزه به نه ورکولي مطلب پوښی کړه دا اثبات د رسالت پځمن د معجزو کې قرآن شریف کې راځي دو شور پځمن د صداقت القرآن کې راځي پځمن د معجزات د نبی اسلام کې رسالت ثابت دي پځمن د اوصاف د نبی اسلام کې تعالی موږ داسې خپل اخلاق ورکړي چې دا د پیغمبر اسلام نه سوا بل چا کې نه وي انک لعلی خلق عظیم دا ډیر خپل اخلاق دي لوی اخلاق دي پیغمبري اخلاق دي دا دریستا د رسالت ته نمبر 4 رسالت ثابتي کې پځمن د اخبارو ماضیو کې وما كنت ساويا في اهل مدين الله وته مدين کې نو شي کتاب د مدين واقع لیدلې د خلکو ته بیانې د اخبار څو اسباب دي ښا یو سبب معینه ده سره معینه هوتا نه ده کړی یو سبب هغه عقل له عقل څخه پوهه راځي عقل څخه واقعیت معلومیږي نه که معلومیږي عقل څخه قصې څه نه کیږي معلومیږي نه یو دا چې رچانه نقل کې چاته ته دا قصې بیان کړي نه دي تادرې وړ اسباب نه پیدي وما كنت ساويا في اهلي وما كنت بجانب الغربي وما كنت لديهم اذ يختصمون تر دې سنوي کله کې دي یلقون اقلامهم قلمونه غرزول کې د مریم بیبي تربيت بسو کې دغه وخت کې ته وي نه وي کې ته نه وي دا ټول تاسو د وحي په ذریعہ معلومي دې خبر ته ورکه د اخبار ماضیو ماضی کې واقع شي ہوتے دي ته بیانې د وحي په ذریعہ دا دلیل ستاسو د رسالت ته بل اثبات رسالت په ضمن د اخبار مستقبلو کې کی نبی اسلام خبر د قیامت نور کوي د جنت نور کوي د دوزخ نور کوي اب عقل سم معلومیږي نه معلومیږي دا تاسو د وحي په ذریعہ بیان شوی د اخرت امور ورته بیانې د مستقبل یعتذرون الیکم اذا رجعت یعتذرون څه صيغه ده مستقبل صيغه ده کنه یا تبوک نه واپس شي دی به درته وزرونه پیش کړي الله کې څنګه خبر ورکړو اقصه او شروع دیراله درو وزرونه قرآن اخبار عن الغیب ورکی مستقبل کی مستقبل خبرو کی فلا داسې دلایل بل راځي دا نبی اسلام د رسالت د اثبات دلیل دی اثبات د رسالت په څو چیزونو کې اوس پځیمند صداقت القرآن کې کیږي پځیمند معجزات د نبی اسلام کې اثبات د رسالت کیږي پځیمند اوصاف د نبی اسلام کې کیږي نمبر 4 پځیمند اخبار ماضیو کې کیږي نمبر 5 پځیمند اخبار مستقبلو کې کیږي داوا د صداقت القرآن په درې طریقو ثابت دي پځیمن د تهدید د بلغاو کې بلغاو ته الله چیلنج ور کوي اول چیلنج په ټول قرآن سره ور کړي قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا به ورته چیلنج په لسو صورتونو ور کړي قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطاعتم من دون الله ان كنتم صادقين
فإن لم يستجيبوا لكم که ستاسو چیلنج قبول نکو نو دو نتیجې ته راوځي ښه فاعلموا انما انزل بعلم الله دا قرآن نازل شوی دی کې د الله معلومات دي او دویم الله اله الا هو دمه نتیجه دا ورکړه چې الله سره شریک نشته لز بالله که الله سره شریک وي او سره مقابله کړي وي چیلنج په لاسو صورت ورکړي به چیلنج په یو صورت ورکړي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله دا قرآن په شان دی یو سورت جوړ کړي نو په دې باندې تهدید بولغاو الله بولغاو ته چیلنج ورکړي چې دا سه قرآن شریف تاسو هم جوړ کړئ یو سورت جوړ کړئ نشي جوړولې فإن لم تفعلوا کوم نه کا فتقوا النار دا اجازه را او الله ولا غیرت را پورته کوي ولن تفعلوا جوړ کولې نشي رچا سره دښمنی هغه ته وای دا کار نشي کولای ځان وجني خو هغه کار څه کوي الله وای نشي کولای کدی کولای شي خو کړي به وکړ نو دا صداقت د قرآن شروع دویم صداقت د قرآن ثابتي پزیمن دا اوصافو د منزل کی منزل الله پاک دی چې دا قرآن چې چاره لګل دغه صفاتونو ته وګورئ حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو دا الله کلی صفات دي تمره لوی بادشاہ لوی ذات دا قرآن نه لګل دا دلیل دی چې دا رښتینی کتاب دی نمبر 3 صداقت القرآن ثابت دی کې پزیمن دا اوصافو د منزل کې یا د منزل کې د منزل مخکې د منزل صفات او د زری د منزل صفات چې قرآن د قرآن خپل صفات ته وګورئ دا دلیل دی چې رښتینی کتاب ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب فی بشک کتاب دی کامل او هدل للمتقین مکمل دی او د نسب ثانی په اول کې الله څخه ذکر کوي الحمدلله الذی انزل على عبده الكتاب لم يجعل له وجدا معنا چې کامل دی او قیما معنا مکمل دی په اول نسب اول کې ذکر کړي چې قرآن کامل او مکمل دی او نصف اخیر په اول کې ذکر کړي چې قرآن کامل او بعض علما او تفسیرونه معنا کړي قیما معنا مستقیما سیده کتاب دی کبیر دا معنا خپل نه ده قیما معنا سیده شو کنه دا خو تاکید دا په تاسیس حمله التاسیس خیر من التاکید نو قیما خلق سیده کوي خلق سیده کوي کامل کتاب دی مکمل دا د منزل کتاب صفاتونه شو دا دلیل حقانیت ته خانه قرآن صداقت ثابتي ها پزیمن د چیلنج د بولغاو کې یو شو پزیمن د اوصافو د منزل کې دریم پزیمن د اوصافو د منزل کې دا بل په علم اصول کې توحید او شو رسالت او شو حقیقت د قرآن او شو بل دعوه د قیامت دا قرآن کې په دوه طریقو ثابت دي پزیمن دلایل نقلیو کې پزیمن دلایل عقلیو کې دلایل نقلی مې درته ویل سوره بقره کې دا تفسیری ابن کثیر لیکلی ښا ابن کثیر لیکلی او صفات التفاسیر لیکلی پاول جل کې 15 صفحه کې صفات التفاسیر لیکلی سوره بقره کې 15 دلایل لچا ذکر دي بعض موت نقلی دلایل دي نو ویلی مې تابلوس به درته ویم یو دلیل ده بعض الموت نقلی داره فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى کہ څنګه دا مړ الله ژوندې ک موسی علی السلام دې مړی ها بدن واپس ایسو اینو ژوندې بشي دا دلیل د بعض الموت كذلك يحيي الله الموتى نور ځه په تفسیر کې کوم ښه چې مختصر ده الله ادا سي الله مړی ژوندې کوي دانګه بن اسرائیل الله را ته خیال به ایمان نه وړو الله دې مړ کړ په حضرت مصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موت الله دې مر نورسته می به ژوند کړلې نو دغه بن اسرائیل چې الله ژوند کړل داسې به مړی ژوند کوي بل واقع الله ذکر کوي الم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم دې د کرونا نه تخدیدل خان نو وبالګېدلې و الله ټول مړ کو بزرګونو خلک یو هفته پسې ژوند کړه به دعا حزقیل علیہ السلام دا سه الله مړی ژوند کوي
د ابراهیم علیه السلام واقعه الله ذکر کړی ده ربي ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن وڅلور مرغان راونیسه او دا ټوکلي ټوکلي کو په دې خوا شا غرونو کې کېده او به راو بل ثم دوهن یاتینک سایا داسې الله مړي ژوند کوي چې څنګه مرغان ژوند ول پنځم الله د عزیر علی السلام واقع ذکر کړی دی په یو کلی و 1300 ان یحیی هذه الله بعد موتها د مرنا پس په الله څنګه ژوند کوي فامات او الله مئات من ثم باسه ابي الله ينظر الى حمارك ولنذلك وانظر الى النظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما دا وړي کې څنګه راځم کو دا غوخه په به څنګه ورواغوندو دا په څنګه ورچته وو تقسم الله مړي ژوند کوي دا څه دلایل نقلی دلائل عقلی دلائل میں سورۃ یاسین کې درې ویلو کړ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي قل يحييها الذي انشاها اول مره چې الله ول پیدا کړی دي دوباره نشي پیدا کړو هو اهون علی تاسو په خیال کې دوباره پیدا کول داول ناسان دي ایو دلیل شو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا الله د شنه ورنه اور راو باسي دی وګونه کې وبوم دی اورم دی اور او الله جمع کړي نو مړی نشي ژوند کوله او دریم دلیل اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله اذا دومره غټ اسمان او زمکه پیدا کړي استاغون د انسان وړو کې نشي پیدا کوله سوره حج تراشي دوا دلیل الله ذکر کوي عقلی دلایل یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم دا یو دلیل کستاسو په باس کې د شکی ناول مې نه پیدا کړي د نطفه نه به د نطفه نه مضغه علاقه شو د علاقې نه مضغه شو ناول مې کې څنګه پیدا کړي دا څه پیدا کوم وتر الارض حاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج زمکه به وچوي الله په بارانو کې زمکه ژوندې کی څنګه الله زمکه ژوندې کوي داسې به تا ژوندې کوي نو دا دوه دلیل عقلی الله ذکر کړي نو قرآن کې چې دعوه د قیامت ذکر شي الله دلایل ول ذکر کوي نو دلایل نقلیو سے ثابت وي او دلایل عقلیو سے ثابت وي دا لس خبر شي مختصر خام سند د قرآن شریف وسورو تعریف موضوع غرض د قرآن شریف وسو تعریف موضوع غرض د علم تفسیر او شرافت هم مستجکم د ذکر سو فرق ذکر سو مابین تفسیر او تعویل او تحریف کی دا درته وسولو اقسام د تفسیر چې کم د ذکر سو اقسام نه تفسیر او دارنګه چې کم د سلاسل سبا په قرآن شریف کې ذکر سو سلاسل سبا مضامین د قرآن شریف ذکر سو قسمونه ذکر سو فضائل قرآن مختصر چې کم د ذکر سو او دارنګه څلور اصول توحید او رسالت او باس بعد الموت او حقیقت د قرآن څنګه ثابت دي توحید په پنځو طریقو ثابت دي رسالت په پنځو طریقو ثابت دي حقیقت د قرآن په دریو طریقو ثابت دي او دارنګه چې کم دي باس بعد الموت په دوه طریقو سره دلایل عقلیو نقلیو سره ثابت دي دا څلور اصول قرآن شریف کې په دې طریقو سره بیانېږي او وقفه وکړي یو څو خبرې به ترسته